څرنګه رواني فشار اداره کولی شو. د دې لیکنې لیکوال ښاغلی سمون تصمیم په هند کې د ارواپوهنې ماسټري اخیستې او د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته په تان کې ځواب وایي. په ننني عصر کې چې ستونزې د ورځني ژوند یوه لویه برخه ده، د رواني فشار اداره کول د انسانانو لپاره یو ضروري مهارت دی ترڅو کولی شي خپلې ستونزې حل کړي، په خپل ژوند پوره کنټرول ولرئ او لا ډېرې لاسته راوړنې ولرئ. ټول انسانان تر یوه حده تر رواني فشار لاندې دي، هیڅوک ترې خلاص نه دي، کله په لوړه کچه او کله هم په ډېره ټیټه کچه. اکثرا داسې ګڼل کېږي چې د رواني فشار د کمښت او ادارې لپاره څه نشو کولی. ستونزې به لا پسې ډېرېږي، کارونه خلاصی نه لري، د کورنۍ او کار مسؤلیتونه تل پاتې دي. خو تاسې پر خپل ژوند تر هغه څه چې فکر کوئ ډېر کنټرول لرئ. په حقیقت کې کله مو چې دا ومنله چې تاسې د خپل ژوند کنټرول په لاس کې اخیستی دی، تاسې د رواني فشار په کمښت کې لومړی قدم اخیستی او همدا مو د رواني فشار د اداره کولو بنسټ ګرځېدلی شي. د رواني فشار اداره کول د افکارو، عواطفو، دندو او ستونزو اداره اخیستل دي. موږ باید فشار ته اجازه ورنکړو چې زموږ د لاسته راوړنو مخنیوی وکړي او د فشار له کبله ونه توانیږو چې خپل ژوند کنټرول کړو. رواني فشار د بدن فزیکي، رواني او عاطفي غبرګون دی چې د هغه پیښو او حادثو په وړاندې ظاهریږي چې د انسان ویرې، قهر او هیجان باعث ګرځي او پر بدن فشار واردوي. د رواني فشار لاملونه: د رواني فشار د ښو او بدو حوادثو په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. تغییرات د رواني فشار عمده لامل دي. ښه تغییر وي او که بد، فشار منځته راوړي. د مثال په ډول د ماشوم د پیدایښت رواني فشار منځته راوړلی شي. په عین حال کې د کار محیط د مسؤلیتونو پوره کول هم د رواني فشار لامل کېدای شي. د کور د یو غړي لپاره د کلیزې د محفل تنظیمول او هم ستونزمن ثابتېدلی شي. په لنډ ډول ویلی شو چې هر هغه څه چې د فزیکي او عاطفي غبرګون باعث ګرځي، رواني فشار منځته راوړلی شي. د رواني فشار اداره کول: د رواني فشار اداره په ژوند کې د فشار د سرچینې د پیدا کولو څخه شروع کېږي، خو د سرچینې پیدا کول یو ستونزمن کار دی. اصلي سرچینې هر کله هغه څه چې موږ فکر کوو نه وي او ډېر په اسانۍ سره مو اصلي سرچینې له نظره پټېږي. تاسې به ډاډه یاست چې د کار محیط ستاسې د رواني فشار لامل دی، خو کېدای شي اصلي لامل ستاسې کارونو ته ځنډ ورکول وي، نه د کار زیاتوالی. د دې لپاره چې اصلي سرچینه پیدا کړو، باید خپل عادتونه، کړنې او بهانې په دقت سره په لاندې ډول وڅېړئ. آیا رواني فشار یوه موقتي او تېرېدونکې ستونزه ګڼئ؟ د مثال په ډول یو څوک وایي زه همدا اوس په سلګونو کارونه لرم، سره له دې چې دا یې هم په یاد نه ده چې کله لږ ارام و. آیا رواني فشار د خپل کار او کورنۍ یوه برخه ګڼئ؟ یو څوک وایي زه تل د داسې ستونزو سره مخ یم چې او یا یې د خپل شخصیت یوه برخه ګڼي. بل څوک وایي زه تل تر فشار لاندې یم، د خلاصون لاره نه لرم. آیا د فشار پړه په نورو خلکو یا پیښو اچوئ او یا رواني فشار یو نورمال حالت درته ښکاري؟ تر څو مو چې په فشار کې خپله برخه نه وي معلومه کړي، تاسې د خپل رواني فشار کنټرول په واک کې نشئ اخیستلی. د رواني فشار د اداره کولو لپاره ډېرې لارې موجودې دي، خو دا ټولې لارې بدلون ته اړتیا لري. تاسې یا خو وضعیت ته بدلون ورکولی شئ او یا هم باید خپل غبرګون ته بدلون ورکړئ. د بدلون د راوستلو لپاره کولی شئ د ذکر شویو 4 لارو په اړوند فکر وکړئ: مخنیوی کول، بدلون راوستل، د چاپېریال سره برابرۍ او موافقه کول. انسانان د رواني فشار پر وړاندې ځانګړي غبرګون نه لري. په همدې دلیل یوه لاره چې ټول په ځان کې راونغاړئ نشته. د مختلفو اشخاصو لپاره بېلې لارې مناسبې او مؤثرې وي، ځکه باید مختلفې لارې وازمایل شي او مناسبه لاره غوره شي. د غیر ضروري رواني فشار مخنیوی: ټول رواني فشارونه د مخنیوي وړ نه وي.
د ځینو رواني فشارونو مخنیوی ممکن دی. د هغو فشارونو شمیر چې د مخنیوي وړ دي حیرانونکي دي. د دې ډول رواني فشارونو د اداره عمده طریقې په لاندې ډول دي. د نه ویلو طریقه: خپل حد تعیین کړئ او د هغې پابند اوسئ. په شخصي او مسلکي ژوند کې تر خپل توان پورته مسؤلیت منل او بیا د مسؤلیتونو په سرته رسولو کې ناکامېدل رواني فشار ته زمینه برابروي. له هغو کسانو سره چې تاسو د ستونزو سره مخامخ کوي اړیکه نه نیول. هغه اړیکې چې تاسو خفه کوي او یا مو د ستونزو سره مخامخ کوي لومړی یې محدوده کړئ او که ممکنه وي دا اړیکه پای ته ورسوئ. د خپل چاپیریال کنټرول په واک کې اخیستل. د مختلفو رسنیو خبرونه مو د اندېښنې سبب ګرځي. له لوستلو او اورېدلو څخه یې ډډه وکړئ. که ترافیکي ګڼه ګوڼه مو ذهني وضعیت ترینګلی کوي داسې لاره انتخاب کړئ چې لږه ترافیکي ګڼه ګوڼه ولري. د ستونزمنو بحثونو څخه ډډه کول. که په اجتماعي او یا سیاسي بحثونو کې آرامه نه یاست له داسې بحثونو څخه ځانونه وساتئ او د هغو خلکو څخه چې داسې بحثونه کوي لرېوالی غوره کړئ. د خپلو ورځنیو کارونو محدودول. خپل مهالویش مسؤلیتونه او ورځني کارونه بیا وڅېړئ او غیر ضروري کارونه او مصروفیتونه ترې کم کړئ. هغه څه چې هرومرو باید وشي او هغه څه چې استجالیت ونه لري ترمنځ یې توپیر راولئ او لومړیتوبونه مو تعیین کړئ او پرې پابند اوسئ. په وضعیت کې بدلون راوستل. که ځینې وضعیتونه د مخنیوي وړ نه وي او تاسې ځوروي نو کوښښ کړئ چې بدلون پکې راولئ. داسې بدلون چې په راتلونکي کې د ستونزو د بیا څرګندېدو مخنیوی وشي. ډیر کله دا د خلکو سره د افهام او تفهیم په کړنلاره کې بدلون ته اړتیا لري. لکه خپل احساسات ښکاره کول. که د چا کوم عمل مو ځوروي خپلې اندېښنې ورته په ارامه توګه ښکاره کړئ. که خپل احساسات څرګند نه کړئ ستاسو په وضعیت کې منفي تاثیر اچوي او رواني فشار مو زیاتیږي. د ډیرو خلکو سره نیکې اړیکې ټینګول. کله چې موږ د بل چا څخه د بدلون تمه لرو نو خپله هم باید بدلون ته چمتو اوسو. کله دواړو طرفونو څخه نرمښت وښودل شي نو دواړو خواو ته به پراخه ګټې ولري. مثبت او ټاکلی دریځ اختیارول. د خپلو ستونزو حل خپله او د دوستانو سره ولټوئ. کوښښ وکړئ ستونزې مو پیشبیني کړئ. د بیلګې په توګه که تاسې مهمه ازموینه لرئ نو د درس د یادولو پلان له پخوا څخه شروع کړئ. خپل وخت په سمه توګه تقسیمول. پلان نه لرل او د وخت بې ګټې ضایع کول د رواني فشار یو عمده لامل کېدای شي. کله چې د کار ضرب الاجل رانږدې کېږي شخص د وارخطایۍ سره مخامخ کېږي. خو که د مخه مو پلان نیولی وي نو د وخت څخه به مو مؤثر ډول ګټه اخیستلی شي. ځان له چاپیریال سره برابرول. که د رواني فشار لاملونو ته بدلون نشئ ورکولی خپل ځان د چاپیریال سره برابر کړئ. تاسو به هر صورت ځان د چاپیریال سره برابرولی شئ مګر د چاپیریال سره د ځان برابرولو لپاره لاندې طریقو څخه ګټه اخیستل ضروري دي. په ستونزو غور کول. ستونزمن حالت د ځان دپاره اسانه وګڼئ. لکه د ترافیکي ګڼې ګوڼې سره د مخامخ کېدو په صورت کې باید شخص پراخه حوصله ولري. د شور ماشور پر ځای ځان سره فکر وکړئ چې څنګه د ستونزو څخه ځان خلاص کړئ او یا خپلې خوښې موسیقي واورئ. اوږدمهاله پیشبیني کول. که د یو رواني فشار منځته راوړونکي حالت ته تاسو په اوږدمهاله نظر ګورئ او په دې حالت کې کومه ګټه لاسته نه درځي نو انرژي مو په بل مثبت حالت مصرف کړئ. د ځان لپاره د کړنو معیارونو د خپل توان په اندازه ټاکل. د کار هر اړخیز تکمیل لپاره هڅه د رواني فشار یو عمده لامل دی. په داسې هڅه کې د ستونزمن اهداف د ناکامۍ سبب کېدای شي. ځان ته مناسب معیارونه وټاکئ ترڅو بریالیتوب لاسته راوړئ. د موضوعګانو د حل په هڅه کې د ځینو فشارونو څخه نه متاثر کېدل. کله چې د رواني فشار لاندې راغلی خپل تیر ژوند ته په نظر اچولو سره هغه څه در په یاد کړئ چې تاسو ته د اهمیت وړ دي او بریالیتوب مو پکې وینئ. دا کړنلاره به تاسو سره د مقابلې په لاره کې ډیره مرسته وکړي. د رواني فشار ځینې لاملونه د مخنیوي وړ نه وي. تاسې د هغه رواني فشار په اړه چې د یو دوست د مړینې په نتیجه کې یا د یوې مزمنې ناروغتیا څخه منځته راځي څه نشئ کولی. په داسې حال کې د داسې فشارونو سره د مقابلې مناسبه لار د داسې فشارونو منل دي.
د فشار منل طبعا ستونزمن کار دی خو په اوږدمهال کې ګټورې لاسته راوړنې لري. هغه څه چې د کنټرول امکانات یې برابر نه وي هڅه یې مه کوئ. په ژوند کې ډېر څه په ځینو وختونو کې د کنټرول وړ نه وي. په خاص ډول د نورو کړه وړه د داسې مسایلو په اړه اندېښنې پر ځای په هغه څه تمرکز وکړئ چې ستاسې په واک کې دي، لکه د نورو ناسم سلوک ته ستاسې غبرګون. د ستونزو پر مثبت اړخ باندې تمرکز کول. یو ښه متل دی چې مړ یې نه کړي پیاوړی یې کړي. د ژوند ستونزې د انسان د پیاوړتیا سبب ګرځي. ستونزو ته باید د پیاوړتیا په توګه وکتل شي. که د فشار په منځ ته راتلو کې مسؤلیت د چا خپل وي نو د تېروتنو څخه باید عبرت واخیستل شي تر څو په راتلونکي کې د تکرار مخنیوی وشي. دوستانو سره د احساساتو شریکول. د خپلو نږدې ملګرو سره خپل احساسات شریک کړئ او که اړتیا وي نو د مسلکي ارواپوه څخه مرسته وغواړئ. د احساساتو بیان دوستانو سره ډیر ګټور ثابتېدلی شي که څه هم لږ بدلون وي. د ډیرو مسایلو په هکله بخښنه کول. دا یو څرګند حقیقت دی چې هر څه په تکامل کې دي. قهر، کرکه او خفګان پرېږدئ او د عبث انرژۍ مصرفول د بخښنې د فرهنګ سره له منځه یوسئ. لکه چې وامې اورېدل د رواني فشار لاملونه مثبت او یا هم منفي کېدای شي. د دې لاملونه په پیدا کولو سره کولی شئ د خپلو خواصو او ضرورتونو سره سمه کړنلاره وټاکئ. د رواني فشار کنټرول په خپل واک کې واخلئ. عمده ټکي دا دي چې رواني فشار اصلي منابع وپېژنئ او د کنټرول لپاره یې مناسبه کړنلاره خپله کړئ. هر څومره چې د رواني فشار په کنټرول کې تجربه حاصلوئ په هماغه کچه مو د رواني فشار په کنټرول کې وړتیا لوړیږي او په ژوندانه کې به مو د رواني فشار کچه راټیټیږي.